بسم الله الرحمن الرحیم. تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب. تعاشروا کالاخوان جون درونو پشان تیروي، وتعاملوا کالاجانب او معاملات د پردو پشان کوي. په دې نصیحت کې یو ډېر زیاته قابل قدر او قابل عمل خبره ذکر کړې ده چې انسانانو له پکار دي چې په مینه محبت درد او تکلیف کې شریک وي. په هر مشکل کې د یو بل پکار راځي. په خپلو کې تعلقات داسې ساتي گویا کې چې دا ټول د یو مور پلار بچي وي. یو بل سره د همدردۍ سلوک کوي. لیکن کله چې د معاملاتو خبره راشي او د لین دین خبره راشي نو بیا د داسې تعامل کوي گویا کې چې دا پردي وي. دا دې دپاره چې د یو حق بل ته پاتې نشي او څوک پریشانه نشي. تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې تعاشروا د باب تفاعل نه د امر حاضر جمع مذکر صیغه ده او د دې مصدر تعاشرون راځي. معنی د پخپلو کې جون تیرول. تعاملوا د امر حاضر جمع مذکر صیغه ده او د باب تفاعل نه د دې مصدر تعاملون راځي. معنی د پخپلو کې لین دین کول، پخپلو کې معامله کول. الاجانب دا جمع ده او د دې واحد اجنبیون راځي. معنی د پردي سړی. تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب د دې ترکیب داسې دی چې تعاشروا پیل پدې کې و ضمیر دی فاعل، کالاخوان کې دا کاف په معنا د مثلو دی. نو مثل مضاف، الاخوان مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مفعول به شو د پیل تعاشروا د پاره. پیل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله انشائیه معطوف علیه. و حرف عطف تعاملوا فعل پدې کې و ضمیر دی فاعل، کل اجانب کی کاپ دا په معنا د مثلو دی. نو مثل مضاف، الاجانب مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مفعول به شو د تعامل پیل لپاره. پیل سره د خپل فاعل او مفعول به نه جمله انشائیه معطوف، معطوف علیه سره د معطوف نه دا جمله معطوفه شوه.